بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو IMS لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د اول کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د اول کلاس د ګلونو ماشومانو بیا موږ تاسو ته د اردو په کلاس کې حاضر یو. راځو موږ تقریبا لس سبقونه ویلیو. نن به ورپسې بل سبق وایو. نیکسټ سبق زموږ څه دی؟ 9 سبقونه مونږ ویلیو. نن زمونږ لسم نمبر سبق دی. پیج نمبر 17 نمبر پیج ته راځو. دلته وګورئ سبق نمبر 10 دو یا چار حرفی الفاظ جمله ردیف الف. دوا یا سلور الفاظ دي، صحیح ده، او په هغې کې بیا جملې هم شته دی، لاندې پکې یو جمله نیم هم شته او هغې کې ردیف راغلی دی، خو اخر کې پکې څه راغلی دی؟ الف. ردیف خو مې تاسو ته ویلی و که نه، اخر کې چې کوم ټکی راشي او یو شان اواز ورکوي، هغه یو شان اوازونو ته د دې څه وایي؟ ردیف. او اخر کې څه راغلی دي؟ الف. نو د دې ټولو په ټکي کې الف اخر کې راغلی دی. ټیک ده، راځو ګوره سټارټ الو. دلته څه دي ګوره؟ با الف. بله خبره یاد ساتئ، موږ ډېرې د 5-6 ویډیوګانې تقریبا تاسو نه درکړلې، خو په دې کې زه زیاتر دا کومه نوراني قاعده ده دا استعمالوم، د لهجه هغسې استعمالوم، صحیح ده. لکه ګوره دلته ما تاته ویلي چې څه شی تاسو ته ما دلته ویلي چې با الف. لکه مخکې موږ سره څه دي؟ مخکې به دا موږ بې الف ویلي، صحیح ده، خو دا بې الف هم دی او دا با الف هم دی، صحیح ده که نه. با الف دا په نورانۍ قاعده کې دی او بې الف دا په بغدادۍ قاعده کې دی. دوه قسمه قاعدې دي، صحیح ده. نو دې د وجې دا تاسو څه ویلی شئ؟ دا با الف هم ویلی شئ او بې الف هم ویلی شئ، ټیک ده. نو دا تیرې چې کومې ویډیوګانې ما تاسو له درکړي دي، تاسو به دې کنفیوز نه شئ چې دا څنګه تاسو با م وایئ او بې م وایئ، تا م وایئ او تې م وایئ، دغه شان سې م وایئ او سا م وایئ. نو ګوره سې سا، صحیح ده که نه. نو دا ودرول داسې راښکل دا شته دی، خو دا په نورانۍ قاعده کې دي. او داسې ډایرکټ ویل چې بې الف بې ت س جیم چ ه، صحیح ده. نو دا په څه کې دي؟ دا په بغدادۍ قاعده کې دي. او دا موږ چې دا بل رنګې وایو الف با تا سا جیم، نو دا په نورانۍ قاعده کې دي، صحیح ده. لکه دا په تجوید سره دي، ټیک شو. نور به دې کې کنفیوز کېږئ مه، ښه، تاسو دغسې ویلی شئ او داسې ویلی شئ، ټیک ده. اوس راځو دلته ګوره بې الف با، صحیح ده. نو ګوره بې الف دا جدا جدا به داسې راځي چې کله یو ځای شي. ګوره بې الف یا با الف دواړه ویلی شئ. نو با څه ته جوړېږي؟ با با، دا به داسې راښکئ، ښه، با با. نو څه شو؟ با با ته وایي. ګوره بیا جیم الف دی. نو جیم الف ګوره د دې منځ کې خالي غوندې ځای دی، مطلب دا جیم یوازې دی، الف یوازې دی. نو چې کله دا یو ځای شي څه ته جوړ شي؟ جا، ټیک شو. کاف الف، ګوره کاف الف، نو څه ته جوړ شو؟ کا. دا تاسو دغه شان زده کوئ چې دا دوه ټکي یو ځای شي داسې وي پیله، خو چې کله یو ځای شي داسې شي او څه ته جوړ شي؟ دا ته جوړ شي، ټیک ده. دې ته به خیال کوئ. لام الف، نو ګوره داسې وي. لام الف چې کله بیا موږ یو ځای لیکو نو داسې هم لیکلی شو، او چې کله جوړ شي میلاو شي، ګوره لام الف، لام الف دی، څه ته جوړ شو؟ لا. ګوره تا ها الف، نو ګوره زه دلته تا ویمه، دلته تاسو تیم ویلی شئ، او دلته ها ویمه، دلته دا ها تاسو نشئ ویلی، صحیح ده. لکه دا موږ دوه قسمه وایو. څنګه دوه قسمه؟ لکه زه ویمه چې ګوره تا ها الف، خو دا داسې ویلی کېږي چې تا الف، یا داسې ویلی کېږي چې تی الف، ټیک ده. حالانکې د دې منځ کې دا دو چشمې ه راغلې ده، دا ما تاسو ته هغه لومبنو ویډیو کې ویلي چې دا دو چشمې ه چې ده دا ستري دا په سایلنټ لیټر کې راځي، دا ساکن دي، دا به دلته مونږ لیکو خو دا به وایو نه، صحیح ده. لکه څنګه چې په انګلیش کې سایلنټ لیټرز دي دغه شان په اردو کې هم شته، ټیک ده. نو ګوره دا تاسو زه دا صرف تاسو دپاره وایم چې تی ها الف یا تا ها الف یا تی هی الف داسې ویلی شئ، ټیک ده. نو دا صرف ستاسو دپاره یم چې دا ټکي پکې شته، لکه دا پکې مه هېروئ. نور دا چې صحیح دغه سره وایئ، ګوره تی الف تا، تا جوړ شو، دې نه څه جوړ شو؟ تا.
او دې د وجې پکې زه دا د چشمې هې ویمه چې تاسو به دې پوه شئ دا سایلنټ لیټرز دی دا به تاسو لیکئ خو ویلو کې به بیا تاسو نه وایئ دې ته به خیال کوئ صحیح ده بیا ګوره سین الف نو سین الف جدا جدا وي چې کله ملاو شي سا کاف ها الف نو یا ګوره کاف ها الف داسې ویلی شئ کاف هی الف داسې ویلی شئ خو صحیح چې وایئ ګوره کاف الف کا ګوره دو چشمې هې پکې راغلی ده دا سایلنټ دی ښه کا ته جوړ شو کا ټیک شو لاندې بیا وګورئ تی الف تا شو ری الف را شو صحیح ده لکه دا خو اوس ګوره ما ری الف ویلو دا را الف هم ویلی شي خو که چېرې تاسو تا الف را شروع کړئ مطلب نوراني قاعده را شروع کړئ نو بیا ټوله هغه وایئ او که بغدادي قاعده شروع کوئ نو بیا ټوله هغه شان وایئ تی الف تا ری الف را نو تارا صحیح ده کنه نو ګوره تارا دې نه څه جوړ شو تارا دا یو ستوری دی کنه وګوره سټار دی نو دې ته څه وایي تارا بیا ځینې ګوره الف متعا دی نو دا دوه الف دي الف متعا او ری الف آرا ګوره دا به داسې وایي موږ په عام کې وایو کنه عام نو دا به داسې وایي آرا 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 ګوره دا یو آرا ده موږ سره صحیح ده بیا ځینې ګوره کاف الف لام الف کا لا نو څه جوړ شو کالا کالا څه ته وایي تور ٹھیک ده ګوره بیا لاندې څه لیکلي ای الف لام الف تالا کاف الف لام الف کالا او تی الف تا تالا کالا تا وایي دا تاله چې وه دا څه وه توره وه نو توره ده که نه وګورئ دا تاله توره ده ټیک ده د جملو کې اوس استعمال شوی دی ټیک ده نو لاندې بیا تاسو وګورئ دلته دا ټکي راکړي دي بې ده تی ده کاف الف دی کاف هې ده سمپل کاف دی یا جیم دی لام دی نو دې سره تاسو ټکي اچولی شئ او دلته پې لاندې خپل پریکټس وکړئ صحیح ده چې بې سره څه واچو بې الف با ټیک ده تاسو لاندې دلته لیکلی شئ لکه فار اگزامپل زه تاسو ته په پنسل باندې دلته یو دانه نیمه لیکمه ټیک ده لکه بې دی تاسو بې سره الف داسې اچولی شئ ګوره با ټیک ده دغه شان تا د ډایرکټ ورسره اچولی شئ دې نه علاوه دلته لاندې تاسو لیکلی شئ چې پریکټس پې وکړئ ګوره با داسې به لیکئ ښه برابر دې ده تا کا دا ټول تاسو دلته لیکلی شئ ښه دغه شان کف کا جا لا خیال هم دی نو دغه شان تاسو به دې باندې پریکټس وکړئ او دلته یې ولیکئ ټیک شو بل څه راځي ورپسې نیکسټ پیج راځي پیج نمبر 18 ته اوس سبق نمبر 11 شروع شو سبق نمبر 11 کې څه راځي 2 یا 4 حرفي الفاظ جمله ردیف واو الف اما جملې پکې شته او 2 یا 4 حرفي الفاظ دي او ردیف پکې راغلی دی واو الف پکې لکه اخر کې ردیف راغلی دی واو راغلی دی او الف هم پکې راغلی دی په دې ټکو کې به واو وي او الف هم وي ټیک ده نو راځو ګوره دې کې څه وایي توا واو ګوره دا اوس تاسو توا ویلی شئ او بل څه کولی شئ توی واو نو ما تاسو ته لومبۍ ویلې چې یو نوراني قاعده ده یو بغدادي قاعده ده خو چېرې تاسو هغسې وایئ نوراني قاعده والا نو بیا ټول هغسې وایئ او که چېرې بغدادي قاعدې والا وایئ نو بیا ټول همغه شان وایئ لکه توا بیا به بل څه وایئ توا الف صحیح ده توا واو نو بیا به دغه شان ټول یو شان وایئ که چېرې بیا بغدادي والا وایئ توی واو توی الف نو بیا به داسې وایئ ټیک ده ګوره توی واو توی الف تو تا توی واو څه شو تو او توی الف تا نو څه شو تو تا څه ته وایي توتي ته بیا سړي ګوره کاف واو کو نو کاف واو نه څه جوړېږي کو جوړېږي که ټیک شو او لام واو لو ټیک شو هماغه لام دی واو ورسره واچو لو شو ګوره دلته کاف و دلته لام شو دلته سین دی ګوره سین واو سو نو دا سو شو ټیک ده چې کله یو ځای شي داسې شو لاندې وګورئ ګوره بیم واو مو ټې الف ټا نو مو ټا ګوره مو ټا ټیک شو نو موټا جوړ شو ټې موټا څه ته وایي غټ ته نو دا وګوره بدخنسي چې دا موټا دی که نه غټ دی پیړ لاندې وګورئ ګوره لام واو لو او ټې الف ټا نو ګوره لو دا شو ټې الف ټا لوټا چې کله یو ځای شي لوټا ته جوړه شو دا لوټه ده که بیا وګوره تی واو او لی الف توړه نو تو دا شو او لا چې کله یو ځای شي توړه ما ته ولې ته وایي توړه بیا وګوره جیم واو او لی الف
ګوره جوړه نو جوړه جوړ شو څه شی جوړه ټیک شو یو ځای کول بیا دې ګوره چې واو ګوره منځ کې هی ده خو دا به موږ وایو نو لیکو وای ښه دا سایلنټ لیټر کې راځي ټیک شو نو ګوره دا لکه دې ګوره اصل کې چې دا ته وایي چې هی واو خو موږ به دا هی ځکه نه وایو سایلنټ لیټر دی نو دا به موږ وایو چې واو چو او ټي الف چوټا خیال دې چوټا ګوره هغه چوټا وړوکی ته وایي لاندې سری ګوره بی واو بو او ری الف را نو بو را را شو نو بورا دا بورای ده توی واو توی الف توتا چی واو ټي الف چوټا تی الف تا توتا چوټا تا وای توتی چو هغه وړوکی وو توتی وړوکی دی کنه ٹھیک شو بیا لاندې وګورئ ګاپ واو ری الف ګوره ګوړه دې د څه جوړیږي ګوړه بی واو ټي الف موټا ګوره جدا دا مو ځان لټکې شو ټا ځان شو خیال دې لکه دوه دادي او دوه دادي ٹھیک ده کاپ واو ګوره بس کې هی دا سایلنټ لیټر راغلی او ټي الف کوټا دا به اوس سایلنټ لیټر دی خو دا ورکې لیکي ښه دا به هیروي نه کوټا ټي واو لام الف تولا ګاپ واو ری الف ګوړه دې نه ګوړه جوړ شو صحیح ده دې نه ګوړه رااله بی واو تی الف بوتا بی واو لام الف بولا سین واو تی الف سوتا ٹھیک شو نیکسٹ پیج ته راځو نیکسٹ پیج ورپسې 19 نمبر پیج دی ګوره ګاپ واو او ډیش ورکړی دی او ګاپ واو ټي الف ګوټه مطلب وې دلته څه راځي ٹھیک ده لکه دلته تاسو لیکلی شئ ټي الف ولیکئ نو ګوټه ٹھیک شو دغه شان ټي واو ټي الف ولیکئ توتا صحیح ده نو توتا تاسو راځي چې دې سره سره راځي تاسو لیکلی شئ ښه دې له علاوه تاسو ورسره تیب لیکلی شئ توتا ٹھیک شو بیا سره ګوره کاپ واو تی الف کوتا ٹھیک شو هغه شان تاسو ورسره دا اچوئ نو دا ټکي به جوړیږي دې سره تاسو نور ټکي به اچولی شئ ښه پی واو تی الف پوتا ٹھیک ده سین واو تی الف سوتا ٹھیک شو نو دا ګوره جدا جدا ټکي دي کاپ واو تی الف کوتا دا تی ورسره صرف استعمالومه ګوره بیا سره راځي دلته ډیش ورکړی دی او ری الف دی دلته وګوره همدا ټکی دی ګوړه د دې مطلب څه شو چې دلته ګو راځي ګاپ واو ګوړه نو ګوړه دا دی که ټیک ده دلته سرې ګوره لامې راغله لامې لیکلی او ډیش دلته خالي دی نو دلته تاسو لیکلی شئ بوله بوله بل څه دي دلته وګورئ ډیش ورکړی وي الف ته نو څه راځي سویا تاسو بل ټکی هم لیکلی شئ صحیح ده چې سم ذهن کې راځي خو یو شان چې کوم ټکی دې سره جوړیږي هغه به لیکئ ښه بل څه راځي ګوره ډیش دی او تی الف یې ورکړی دی سوتا سوتا هم لیکلی شئ ټیک ده که نه نو دې باندې به تاسو خپل پریکټس وکړئ دا وګورئ دلته یې موږ سره دا ټکي هم راکړي چې کاپ الف ګوره داسې به لیکل کېږي کاپ الف دا هم راتلی شي چې کله داسې کې لام لام واو سین سین واو میم میم واو ټی ټی الف چی چی واو بی بی واو توی کاف الف سین میم ټی چی بی ری واو لکه دا چې کله ملاویږي نو دا داسې نیمګړي نیمګړي لیکل کېږي صحیح لکه دا اوس وګوره دا سین دی ښه موږ وایو چې داسې لیکو دا سین دی دا وګوره دا میم دی دا ټی ده دا چی ده دا بی ده صحیح ده که نه نو دې ته به خیال کوئ دا ری ده ٹھیک شو بیا به دلته څه وکئ او په دغه ټکو کې به لاندې دلته راشئ د دې باندې به پریکټس وکئ ځان به پرې پوه کئ چې داسې ټکي دا څنګه جوړیږي ٹھیک شو امید لرم تاسو به دې ځای پورې پوه شوي وئ انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو ته پیج نمبر 20 او سبق نمبر څوم دی سبق نمبر 12 دی دا به تاسو له درکو دې سره زموږ ویډیو سرته رسي موږ ته هم دعاګانې کوئ خپله سټډي کوئ او موږ له راکئ اجازت الله حافظ